زه ستاسو ډېر مشکور یم چې موږ له دونه سخت وخت کې دونه وخت راکړ او موږ ته هم وخت وویسته. خو دا زما د ډېر وخت نه دا یو مشن و چې زه دا د دې علاقې د چارسدې او زموږ آفتاب احمد خان شیرپو د هغه زوی سکندر خان دا زه راولم او زه دوی سره شمولیت وکړم. دا شمولیت زه په هېڅ غرض نه کوم، دا صرف د دې دپاره کوم چې ما نه خدای پاک د دې مالې د دې علاقې د خلکو یو کار وایي چې یو کار یو خبره راشي او زه هغه دستخط پسې بل ځای ته نه وړم چې زه خپل د دې علاقې مشر ته کېدم او دې ماله وکړي. او دا ظاهره خبره ده چې دوی د دې قوم دپاره د دې ملک دپاره دوی ډېرې قربانۍ کړي دي. د دوی مشر حیات محمد خان شیرپو هغه قرباني ورکړې ده او د هغه په قبر د خدای پاک انوار وړی. دغه شان د دې علاقې د دې قوم دپاره زموږ جناب محمد علي خان چې هغه ما د دې خلکو دپاره ډېره قرباني کړې ده. خو موږ خلک ډېر ناپوهه خلک یو، موږ سات کې ایسي او سات کې بیسي ګورو ډلې ته ګورو او په دې سکندر خان او په آفتاب شیرپو خان په دې باندې دې شب قدر خلکو مته ځانونه په ځای ته رسولي دي، خو بیا ورته شاته نه دي ولاړ. بیا که د 10 روپو د لالچ خبره راله د خپل کوره دا نه چې د استعفا ورکړي په دې باندې چې زه د قوم دپاره د څه غواړم ماله نه کوي، نه، هغه به یو خپل مفاد لټولي، یو خپل مفاد لپاره به هغه تلي بل ځای ته ورتلي. او چې دې کله خوارو او په تکلیف او مصیبت کې نو بیا آفتاب خان او سکندر خان نو ډېر خلکو سره بې خوندي او بې ایماني کړې ده. انشاءالله چې زما بچي به هم له دوی تابعي، انشاءالله چې دوی له ما لاس ورکړ نو انشاءالله دا به تر مرګه پورې وي. ټولو دوستانو تاسو ټول په جمع السلام علیکم. زه ستاسو د ټولو د تل نه شکریه ادا کوم، تاسو مشکور یم. او دې نه علاوه زه د حاجي صابر خان جاوید خان د هغه د خاندان او د نورو ملګرو بېحد مشکور یم چې دوی نن موږ سره په دې کاروان کې شامل شو. زه دې ته باید تحسین پیش کوم او انشاءالله دوی په دې خپله فیصله باندې چرګ ممانسه کېږي. نن حقیقت دا دی چې زه ډېر خوشحاله یم دا پروګرام په شیخ قدر بازار کې دی. خو چونکې زموږ ډېر ملګري داسې وو چې په دې پروګرام کې موږ سره شامل وو، خو د بعضو وجوهاتو په وجه باندې هغوی زموږ نه لږ ټایم وغوښتو او هغوی دا وایي چې موږ به انشاءالله بل یو غټ پروګرام کوو. نو په دغه وجه موږ هغوی ته ټایم ورکړ. نو انشاءالله چې بل کوم پروګرام وي نو هغه دا زه په یقین سره یم چې انشاءالله هغه به یو تاریخي پروګرام وي. زموږ ډېر دوستان دي چې هغوی زموږ نه وغوښتو، خو انشاءالله چې هغوی به موږ په دې قافله کې شاملو او بلکې هغوی خواهشمند دي هغوی به دې ته راځي انشاءالله. انشاءالله څنګه چې دا شیخ قدر بازار تحصیل شیخ قدر هیډکوارټر دی، نو زه انشاءالله دا امید کوم انشاءالله دا به موږ دا شیخ قدر بازار به موږ د قومي وطن پارټۍ ګډ جوړو انشاءالله. باقي خو زه د ترقیاتي کارونو په حوالې سره یو څو خبرې وکړم چې کوم کارونه زموږ ملي رهبر او زموږ درون مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په دې علاقه کې کړي دي یا په دې صوبه کې کړي دي. زما په خیال سره چې اوسه پورې به چا نه کړی. هغه که موږ د ګریډ په دغه کې وګورو، که هغه موږ د ګیس په مت کې وګورو، که هغه موږ مطلب دی چې د ګیګیانې پلاټون په مت کې وګورو، تاسو ته پته ده چې د ګریډ مخکې سالو او چې کله هغوی د بجلی وزیر او هغوی د دې ګریډ لپاره څه کړي دي، نو نن دا ګریډ کو ګریډ تاسو ته ښکاري نو دا
هم د ملي رهبر مطلب احمد خان شیرپو کارنامه ده. بل د شیخ قدر د غلامین پیر راغلی دی او نن په زموږ نور پټو ودرونو سیاست کوي. غلامین پیر مثال بالکل د سمندر د دریا دی. دا وروستو دا وړې وړې نالې او ولې خو کې اټ هم ودی شي. نو نن کو په شیخ قدر کې ګیس دي او د امین پیر راغلی دی او انشاءالله د امید پیدا شوی دی دا کارنامه هم زموږ د مشر ده. دې علاوه د انګریز د وخت نه تاسو ته پته ده چې زموږ دلته پر اف سی ډي په برتۍ کېدلې خو زموږ څه خپل شناخت نه و. یو کس په برتۍ کېده نو هغه ورته د علمزو یا د ترکزو په نوم باندې به جعلي ډومیسیل سازو او بیا به په اف سی کې برتۍ کېده. نن که موږ دا خبره په فخر سره کوو چې زموږ پلاټون ګریاني پلاټون نو دا هم زموږ د ملي قاید کارنامه ده. لہذا کارنامې حدود زیاتې دي او په دې کارنامو باندې زه خپل مشر له د شیر شاه سوري خطاب ورکړم نو بد به نه وي. زه د خپل مشرانو په هغه د شهید حیات محمد خان شیرپو نه راونیسو افتاب احمد خان شیرپو بیا د سکندر خان د مختصر دور وزارت هغه خبرې زه وکړم نو زما په خیال سره په دې کې د دومره ترقیاتي کارونه کړي دي خو زه په دې شروع شم نو هفته نه میاشتې ورته ولګي خو دغه کارونه به زه ونه شمارم. نو لہذا انشاءالله زه د امید کوم چې را روان وخت د قومي وطن پارټۍ دی او دا